بزرگان محترم، ما تیر جمعه ستاسو په وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا نه مدینه منورې ته د هجرت واقعه بیان کړې وه. جمعه رسول الله مبارک د قبا نه راغی مدینه منورې، اوس چې کوم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی دغه ځای پورې او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې پړه واچو. پرون تیره جمعه مې پورا قصه ستاسو په وړاندې کړې ده. ما یې بیا به زه د یهودیانو چې کوم علما دي د هغوی ملاقاتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیانوم. یهودیانو ته دا پته وه چې د آخر زمانې چې کوم پیغمبر دی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم، هغه ټولې نښې او نشانې ښکاره شوي دي، عن قریب راتلو والا دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د نبوت دعوا وکړله او مشرکانو د هغه ځای نه ویسته. نو روان شو په حجت باندې چې مدینې منورې ته لاړ. نو خصوصي توګه باندې د یهودیانو چې کوم علماو هغوی به د رسول الله مبارک مجلس ته حاضرېدل او قسمه قسمه اعتراضونه به په رسول الله مبارک باندې کول، د دې دپاره چې موږ ته پته ولګېږي چې دا پیغمبر دی او که نه. نو دوی ښه پېژنده چې دا پیغمبر دی. نو رسول الله مبارک باندې به چې سوال وکړه، نبي علیه السلام به جواب ورکړه. نو چې د چا په قسمت کې سعادت لیکلی او سعید او نیکبخته و نو هغه به ایمان راوړه، او چې د چا په قسمت کې شقاوت او شقي او بدبخته و نو هغه به د ایمان نه انکار وکړه. په دقسې انداز باندې تاسو ته ما ویلې وه په هغه ابتدا کې چې د رسول الله مبارک صفتونه او د هغه د ملګرو صفتونه په وړاندینو کتابونو کې ډېر زیات ذکر و. نو چې په کتابونو کې ذکر موجود و، خو ستاسو خیال شي هغه انصار چې راغلله او رسول الله مبارک ورسره بیعت کوو، نو هغوی خپل منځ کې انصار یو بل ته ووایي چې دا واقع امقه پیغمبر دی چې یهودیانو به یې ذکر کوو. خیال خوندې دا امقه پیغمبر دی چې یهودیانو به ذکر کوو. عن قریب د ده کار به الله جل جلاله مضبوطوي او کار به الله پاک کاره کوي. نو په دقې بنیاد باندې قربان شمه، نو کار باندې قربان شمه. تاسو ته ما ویلې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوت چلوو او یهودیانو خپل منځ کې به یو بل ته دا خبرې اترې کولې چې آخر زمانې پیغمبر به راځي، آخر زمانې پیغمبر به راځي. نو انصارو که ستاسو خیال شي یو بل ته ووایي چې هلکه تاسو د دې سرونه جوړ شوي لکې مه جوړېږئ. نو د رسول الله مبارک هغه صفتونه برپور قربان شمه دا ذکر وه. بیا د ټولو نه اول عالم چې راغلی دی رسول الله مبارک ته ابو یاسر ابن اخطب د حیی ابن اخطب ورورو، هغه راغی رسول الله مبارک ته ووایي چې تا د نبوت دعوا کړې ده، تا باندې څه کم شي وحی راځي. رسول الله مبارک ورته د قرآن مجید آیاتونه مبارکه تلاوت کړل. چې د قرآن واورېده د هغه ځای نه سیده خپل قوم ته واپس راغی چې وایي ای قومه زما خبره ومنئ، دا واقع امقه پیغمبر دی چې موږ او تاسو انتظار کوو، راشئ ایمان ور باندې راوړئ. خو هغه حیی ابن اخطب هغه ورته ووایي چې جی دا دروغ وایي، دا ټیک نه وایي. نو قوم یهودیانو چې کوم قوم و حیی ابن اخطب مشر وګڼه او د ابو یاسر ابن اخطب خبره ونه منله او په خپل کفر باندې برقرار دا پاتې شول. همداسې ورځ په ورځ باندې خبره مشهورېده. نو جی ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې په بیت المدارس چې د یهودیانو کومه مدرسه وه په هغې کې یهودیانو په خپل منځ کې یو بل سره مشوره وکړله چې راځئ د پیغمبر نه سوالونه کوو. نو رسول الله مبارک په مجلس کې و چې د ټول نه اول چې دې کې کوم عالم و هغه ورته راورسېده. هغه عالم راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة یوسف تلاوت کوو. نو چې کله د سورة یوسف تلاوت کوو نو هغه ورته ووایي چې جی د سورة یوسف واورېده، ورته وایي تا دا خبرې د کوم ځای نه زده کړې دي؟ نو رسول الله مبارک ورته چې دا خو ما د الله پاک ښودلي دي. هغه ځای نه دی واپس راغی او هغه یهودیانو ټولو عالمانو ته یې ووایي چې واقعي چې داسې خبرې کوي چې لکه چې څنګه به موسی علیه السلام خبرې کړي دي، هغسې خبرې دي. آسماني کتاب دا آسماني کتاب. خیر دقه ځای نه د یهودیانو دا نور عالمان هم ورسره شول او لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه خبرې اترې یې واورېدلې، کلام یې واورېده او د اوږو په دې میز باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر نبوت و هغه یې وکتو او دا ټول یهودیان په همدغه ځای کې مسلمانان شول.
په دغسې انداز باندې خلک مسلمانېدو باندې شول. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهودیانو غټ عالم و غټ عالم هغه وایي چې جی ما ته خو دنه پته وه چې بس دا اخري وخت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظهور وخت دی نو په دغه انتظار باندې ټول خلک و یهودیان خصوصا په دې کې ډېر لوی انتظار به یې کوو. نو رسول الله مبارک چې کله وی راغی نو زه وی په کجوره کې وم او چې خبر مې واورېده نو د خولې نه مې الله اکبر اواز ووته. نو دی وی چې زه روان شوم د رسول الله مبارک په طرف باندې. نو وی دغلته وی ما سره یوه ترورم وه چې کله ما دا اواز وکړ د مور خور مې وه ترور مې وه. نو ما ته وایي چې تا وی داسې خو دونه خوشحاله شوې کو چېرته وی موسی علیه السلام دې لیدلی وی نو دومره به نه وی خوشحال شوې څومره چې د ده په دې لیدو باندې وی خوشحاله شوې. وی ما ورته واقعي دا د موسی علیه السلام رور دی. موسی علیه السلام چې په کم دین باندې راتګ کړی نو په امق دین باندې قربان شوم دم راتګ کړی دی. دا همغه د موسی علیه السلام رور دی. وی ښه وی دا هغه پیغمبر دی چې اوسه پورې به وی موږ اورېدله چې دا به د قیامت د ساګانو سره رانږدې کېږي. وی وی ما ورته چې دا همغه پیغمبر دی چې دا به د قیامت ساګانو سره رانږدې کېږي. د قیامت ساګانو نه څه مراد دی؟ د قیامت نه مخکې چې کم هغه څه عذابونه راځي، کم امتحانات راځي، کم فتن او فتنې راځي. رسول الله مبارک بیان فرمایي بعثت انا والساعة كهاتین، ما زه او قیامت داسې رانږدې شوي یو. یعنې مطلب دا چې زما او د قیامت ترمنځ بل نوی پیغمبر راتلو والا نشته، بس په ما پسې به قربان شم بیا ډایرکټ په ډایرکټ باندې قیامت راځي. وی هغې نه بعد عبدالله ابن سلام رضی الله عنه بیان فرمایي چې زه روان شوم او راغلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و. نو چې ما وکتل نو د رسول الله مبارک دا ښایسته چهره او دا ښایسته رونق مخ چې دا ما وکتل نو ما وویل چې دا مخ د درغجن سړي مخ نه دی. د بعضې اوقاتو کې د درغجن سړي د شکل نه پته لګي چې دا دروغ وایي، خو هغه وایي چې ما دې مخ ته وکتل نو ما وویل چې دا نوراني چهره دا د دروغو چهره نه ده. او عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه څه عام سړی نه و جي، هغه هم د تورات لوی عالم و. نو چې ما دې شکل ته وکتل ما وایي دا خو د درغجن سړي مخ نه دی. نو زه چې په مجلس کې حاضر شوم نو رسول الله مبارک په خوله مبارکه باندې دا کلام و: یا ایها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بالسلام. دا الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې جاری. معنی دا ده اطعموا الطعام، اے خلقا خوراک ورکې. هغه دور د فقر او د فاقې دور و، غربت دور و. مکې مکرمه کې خلکو کورونه پرېښوستل، هجرتونه یې وکړل، هر یو شی پاتې شو. نو رسول الله مبارک په ترغیب ورکوه چې خلکه خوراکونه ورکړي. قربان شم د انصارو نه چې مهاجرین یې ځان سره په خپلو کورونو، په خپلو جایدادونو، په خپلو خوراکونو، په هر یو شي کې ځان سره شریک کړل. وافشوا السلام، سلام خور کې، سلام خور کې، سلام سره مینه سوا کېږي. زمونږ او ستاسو خلکو خو سلام پرېښی دی. اوس خو ټول خلک په موبایل باندې مصروفه دي. ته ورباندې سلام وکړه، ته به داسې مونه وایې چې ما په انسان باندې سلام وکړه. ته به وایې چې جوړې پکاڼې مې سلام وکړه، جواب نشته. او بیا که څوک جواب ورکوي ته السلام علیکم، دا چل به وکړي، سر به وړقوي. سلام کې سر ډقول مطلوب نه دي چې څوک درته وایي چې السلام علیکم، د ستا جواب به اله معتبر وي چې تا چې کوم سړي د سلام په کوم سړي باندې تا باندې وکړه چې ته دومره تیز جواب ورکړې چې هغه د ستا جواب واوري. چې ته ورته وایې السلام علیکم، هغه ته وایي چې وعلیکم السلام. هغه جواب به ته دومره تیز وې چې چا د باندې سلام کړی چې هغه یې واوري. زمونږ او ستاسو خلک اول سلام نه کوي، سلام کوي ښه چارې، په دغسې انداز باندې لکه ښه چارې پکې څه شو، ګډ مارننګ پکې څه شو، دا شیان پرېږده. السلام علیکم دا اسلامي طریقه ده. السلام علیکم معنا څه؟ السلام د الله جل جلاله نوم دی. السلام علیکم الله پاک دې تاسو سره وي، د الله پاک امداد دې تاسو سره وي. او چې الله پاک دې مړ شو نو قربان شم عظیمه دعا ده کو نه ده. بل السلام علیکم مطلب دا سلام د سلامتیا نه دی. ته زما د لاس د ضرر نه، زما د ژبې د ضرر نه، د هر یو شي نه قربان شم محفوظ یې. دا معنی دا دعام ده او د حفاظت وعدان ده پکې. دا په دې ښه چارې او په دې خبرو کې دا شته نشته. رسول الله مبارک بیان فرمایي چې سلام سره یو بل سره محبت سوا کېږي. تاسو یو بل باندې سلامونه زیات کړئ. السلام علیکم. کور ته لاړ شئ، کور کې مو وایه چې السلام علیکم. زمونږ او د ستاسو پښتانه کو چا په ښځه باندې سلام وکړو، دا وایي د ښځې د اوس دی، دا وایي بې غیرته وي په ښځه باندې سلام کوي. هلکه سلام دی،
اسلامي طریقه ده السلام علیکم لس نیکیانې ورحمت الله نو قربان شم شل شوې وبرکاته ورپسې دیرش نیکیانې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دیرش نیکیانې ورباندې الله جل جلاله ورکوي دا خو عظیم عمل دی د رسول الله مبارک وی چې افشوا السلام سلام خور کې